بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید لرم چې تاسو به روغ جوړ او خوشحال یې. زه یم ډاکټر جاوید اقبال خاکسار. د همیشه په شانت کې نن هم موږ یو ټاپک راوړی دی چې په هغې باندې به خبرې کوو. هغه ټاپک دی سر درد. سر درد ولې کیږي او د سر درد مختلف قسمونه کوم یو دي او د سر درد وجوهات څه دي او سر درد چې کوم دی د هغې دپاره د هومیوپیتیک کومې دوایانې موږ استعمالولی شو. سر درد ولې کیږي او سر درد قسمونه کوم یو دي؟ د سر درد یو عام حالت دی چې په هغې کې نن پرون د ټولو نه زیات خلک مبتلا دي. د سر درد په وجه سره زموږ په سر یا په چهره باندې درد محسوسیږي. دا کله مسلسل، کله تیز، کله په وقفه سره کیدی شي. دا په پورا سر، نیم سر یا د سر په سهې حصه باندې هم کیدی شي. سر درد څه ته وایي؟ یعنی سر درد څه څیز دی؟ سر په بدن کې یو خاص مقام لري او د سر درد مختلفې وجې هم لري. دا کله کله غیر اختیاري د ګرمۍ او یخنۍ یا ورزش او وغیره سره هم کیدی شي. د سر درد په وجه سره کله الټۍ، زړه خرابېدل هم کیدی شي، خو داسې حالت اکثر د لږ وخت لپاره وي یا په څه لږ معمولي ټوټکو یا په دوایي سره ښه شي. خو داسې سر درد چې ډېر وخت پورې پاتې شي نو دا د تشویش باعث دی. د دې ضروري ده چې د خپل ډاکټر سره رابطه وکړی شي. د سر درد مختلف قسمونه دي چې په هغې کې تقریبا د 1.5 پورې شمار کړی شوي دي، خو په هغې کې دا په 2 قسمونو باندې تقسیم شوي دي، یعنی بنیادی او ثانوي سر درد. بنیادی سر درد څه شی دی؟ یعنی بنیادی سر درد څه ته وایي؟ دا هغه درد دی چې د څلورو بیمارو په وجه سره نه وي. په هغې کې کلسټر سر درد، درد شقیقه، NDPH او د تناو سر درد شامل دی. دا د سر درد په قسمونو کې یو عام قسم دی. د تناو سر درد د سړو په مقابله کې په ښځو کې زیات وي. درد شقیقه. درد شقیقه څه ته وایي؟ دا په بنیادی سر درد کې په 2م قسم باندې یو قسم دی. درد شقیقه په اصل کې د وړو سره په غټو کې هم کیدی شي. د بلوغت نه مخکې هلکان او جنکې د درد شقیقه نه په یو شانته کې متاثره کیږي، خو د بلوغت نه پس د سړو په مقابله کې ښځې زیاتې متاثره کیږي. کلسټر سر درد څه ته وایي؟ دا د سر درد یو نایاب قسم دی چې دا په عام طور باندې سړي د 20 کالو نه پس متاثره کوي، خو د دې سره ماشومان او ښځې هم د دې سر درد ښکار کیدی شي. ثانوي سر درد. ثانوي سر درد څه ته وایي؟ د ثانوي سر درد د نورو طبعي بیمارو سره کیدی شي، لکه د سرګزار، چوټ، های بلډ پریشر، انفیکشن، د دردونو د دوایانو زیات او بغیر د ډاکټر د مشورې نه استعمال، صدمه او رسوله وغیره هم کیدی شي. ثانوي سر درد علامات څه دي؟ دا د ډیر زیات یو خراب سر درد حالت وي. دا بغیر د سیګنل نه په تیزه سره راتلی شي. دا په عموما کې د 15 کالو نه مخکې او د 50 کالو نه پس شروع کیدی شي. که چېرې مریض ته کینسر، HIV یا مریضه په حمل کې وي نو د داسې سر درد په وجه سره د بېهوشۍ د دورو راتلو هم امکان کیدی شي. نو که تاسو ته دغه قسمه علامات ظاهر شي نو د خپل قریبي ډاکټر سره ضرور رابطه وکړئ. د سلف میډیکیشن نه اجتناب کوئ، د صحت خیال ساتئ. خو که چېرې دغه قسمه حالاتو کې کوم هومیوپیتیک دوایانې استعمالیدی شي نو په هغې کې بلیډونا، برایونیا، جلسیمیم،
ګلوناین، اکنیشیا، آیروسورس، نیټرمیور او نکسوامیکا وغیرہ استعمالولی شي. د خپل صحت خیال ساتئ. جاوید اقبال خاکسار په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. والسلام.